ته ګوره یو طرف ته د ماشوم نه پلار واخلي مور واخلي او بل طرف ته ولې دومره ښکلې اداره جوړه کړي. نو زه اکثر چې راشم ډېر اریان شم او د بلډینګونو ته وګورم چې الله پاکه دا بلډینګونو ته په کوم قدرت په کومه طریقه باندې جوړ کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد علي ډایرکټر خپل کور فاونډیشن سوات. خپل کور فاونډیشن سوات د الله په فضل سره د پوره صوبې KPK د ټولو نه غټه د یتیمانو ماشومانو اداره ده او د سیستم او د ریزلټ په حواله سره د پاکستان بهترین اداره ده. خپل کور فاونډیشن د هغې یو بوایز کیمپس دی، بیا ګرلز کیمپس دی. اوس الله په فضل سره موږ د های پروفیشنل ایجوکیشن دپاره د دې یتیمانو ماشومانو دپاره یو خپل کور نرسنګ کالج جوړو او د هغې سره سره زموږ د ټول نه ښه پراجیکټ د خپل کور فاونډیشن یو بل دی چې په هغه ته موږ وایو خپل کور ویلیج. خپل کور ویلیج کې هغه ماشومان چې د هغو په دنیا کې سره څوک نه وي، هغه ماشومان ته موږ واړه واړه کورونه جوړ کړي چې تاسو به د بیکګراونډ ښکاري او په هر کور کې په هر ہوم کې لسو ماشومانو باندې یو تعلیم یافته تنخواداره مور ده، یو خاله ده او دوه چې زموږ په ګرلز کیمپس کې کوم جنکو FSC کړې ده یا په میډیکل کې دي یا په نرسنګ کې دي یا په یونیورسټۍ کې دي، هغه سره ایز ا سسټر هم کار کوي. په دې ویلیج کې سړی چې راشي او د ماشومانو ته وګوري نو سړی د الله قدرت ته اریان شي چې الله پاکه ته ګوره یو طرف ته د ماشوم نه پلار واخلي مور واخلي او بل طرف ته ولې دومره ښکلې اداره جوړه کړي. نو زه اکثر چې راشم ډېر اریان شم او د بلډینګونو ته وګورم چې الله پاکه دا بلډینګونو ته په کوم قدرت په کومه طریقه باندې جوړ کړو. دا ټول ستاسو په سپورټ باندې، ستاسو د 10 روپو، ستاسو د 100 روپو، ستاسو د 1,00,000 روپو په مدد سره دا هر څه خدای پاک وکړو. دلته ډېر سړی خوشحاله هم شي ځکه ډېر ماشومان مې د الله په سره انجینران شو، ډاکټران شو، اسسټنټ کمیشنران شو او ډېر ګران کار دی خو د الله قدرت دی، په قدرت په خپل طریقه باندې چلی. په تیر شویو ورځو کې یو ماشوم زمونږ د 2م کلاس ماشوم چې د هغه مور وه، د هغې مور 3 بچي زموږ سره دي او هغه ماشوم ته کینسر وشو. چې کینسر وشو ما وایي چې دې سره ماشوم سره به څه کېږي، خو بیا د الله په فضل سره هغه ماشوم باندې په لکونو روپۍ خرچه اوس هم راځي، اوس هم زیر علاج دی په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې. نو دا هر څه چې دي دا خدای پاک په خپل یو سیسټم باندې چلی. تاسو زما درخواست دی، تاسو زما سوال دی چې نن سبا د شپې اکثر مالا خوب را نشي چې خدای پاک دا خرچې به څنګه پوره کړي، ځکه د کروڑو پونه د میاشتې زیاته خرچه شوه د دې ادارو. ډېر ماشومان په یونیورسټیو کې دي، په انجینرینګ کالجونو کې دي، په میډیکل کالجونو کې دي، هغو ته هم خرچه ځي. نو ډېر زیات پریشانه یم او ډېر زیات خو الله فضل دی، ستاسو تعاون دی، ستاسو دا تعاون موږ له مزید پکار دی. موږ دپاره ستاسو 10 روپۍ د 10 لک روپو برابر دي. تاسو د دې ویډیو په د اخره کې زموږ ډېر آسان طریقه ده، ایزي پیسه باندې تاسو پیسې را لېږلی شئ، 10 را لېږلی شئ، 100 را لېږلی شئ، 1,00,000 را لېږلی شئ، 2 لک را لېږلی شئ. نو ستاسو تعاون په انتظار به زه یم انشاءالله، ځکه د روژې دا میاشت ده او تاسو زموږ سره خامخا په هر جوړ هر ملګری زموږ سره تعاون وکړئ چې زموږ دا خرچې چې دي خرچې اسمان ته ورسېدي او ډېر زیاته ګراني ده او زه پریشانه به دې یم چې الله داسې نه زموږ د ادارې چېرته ونه درېږي، موږ ته مسله جوړ نه شي. خو دا به ستاسو د تعاون د وجې نه موږ مخکې بیا یو. زما ټولو دوستانو ته، خوریانو ته، موریانو ته دا هم ریکویسټ دی چې زما دا ویډیو تاسو مخکې د نورو خلکو سره شیر کړئ، د نورو فیملی فرینډ سره، دوستانو سره، خپل خپلوانو سره. نو دا هم ستاسو یو غټ احسانی په خپل کور فاؤنڈیشن باندې. अब आप बआसानी अपनी मोबाइल इजी पैसा ऐप से हमें अपनी ज़कात व अतियात बेच सकते हैं। अपनी मोबाइल इजी पैसा ऐप खोलें, मेन मेनू में डोनेशन बटन दबाएं, फिर नीचे जाकर खपल कोर फाउंडेशन का बटन दबाएं, फिर अपनी मर्ज़ी का रकम दर्ज करके डोनेट बटन दबाएं, कन्फर्म बटन दबाकर अपनी ज़कात व अतियात भेज दें। आखिर में स्क्रीन पर पैसे भेजने का रसीद नज़र आएगा। अगर आप चाहिए तो वो हमें इदारे के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, या अगर आप सादा टच पैड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो *786#
ہیش یعنی *786 ہیش ملائے، پھر 4 دبائے، پھر 3 دبائے اور پھر 8 مرتبہ 99 دبائے، پھر 2 دبا کر خپل کور فاؤنڈیشن منتخب کرے اور رقم کا اندراج کر کے اپنی زکوٰۃ اور صدقات بیچ دے۔ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہنے والے مخیر حضرات خپل کور فاؤنڈیشن کے آن لائن بینک اکاؤنٹ کے IBN پر اپنی زکوٰۃ و عطیات ہمیں بیچ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔